نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده دا د نماز تهجد حوالې سره ده. یاد ساتئ محترمو که ستاسو حاجات نه پوره کیږي، ستاسو دعاګانې دا قبلیږي نه، ستاسو مشکلات دا ختمیږي نه، او په دې مشکلاتو کې روزانه اضافه کیږي او دا سیوا کیږي. دغه حاجات ستاسو دا روزانه سیوا کیږي او دا کمیږي نه. محترمو داسې ناشنا وظیفه مې دله راوړې، داسې ناشنا، داسې عجیبه. بس تاسو د تهجد د لمانځه نه بعد دا وړه غوندې وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز په ان پن کې به ستاسو کار وشي. یاد ساتئ محترمو چې یقین کامل دا شرط دی. تاسو یوه هفته کې خپل حاجت الله پاک باندې منلی شئ، که دا د نوکرۍ حاجت وي، که دا د کاروبار وي، که دا د رشتې وي، دا که هر څومره غټه مسله وي، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو حاجات په احسن او په ښکلې طریقې سره پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دربه کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو تمام مشکلات دا ختم کړي. څومره زمونږ او ستاسو پریشانیان دي، څومره مسلې مسایل دي، دا ټول د الله پاک په ښه او بهترینه طریقې سره ختم کړي. یاد ساتئ محترمو نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا نماز تهجد حوالې سره ده. د تهجد چې کوم مونځ دی دغه مونځ تاسو وکئ او د هغې نه بعد دا وظیفه وکئ. تقریبا په دې باندې 15 منټه نه راځي. انشاءالله العزیز انشاءالله که د رزق دپاره کې نو الله پاک به تعالی بهترین رزق درکړي. نوکرۍ دپاره کې الله پاک به تعالی بهترین نوکري درکړي. که دغه رنګې د کاروبار دپاره کې، دغه رنګې د رشتې دپاره کې تاسو په یقین باندې محترمو دا وظیفه وکئ. بیا تاسو د دې وظیفې کمالات، بیا تاسو د دې وظیفې چې کوم حیران کن فواید دي دا به تاسو په خپلو سترګو باندې دا وینئ. ځکه چې الله پاک موږ ته روزانه په خپله وایي چې تاسو په دغه ټایم کې زما نه وغواړئ. ځکه محترمو دغه ټایم دا د غوښتو ټایم دی چې په دغه وخت کې موږ د الله پاک نه سم غواړو نو الله پاک به موږ له فوراً دا محترمو راکوي. ځکه دغه ټایم کې الله پاک اواز کوي، څوک شته دی چې ما نه څه وغواړي زه ورکړم، څوک شته دی چې زه هغه ته بهانه وکړم دی ما نه بهانه وغواړي. الله پاک په خپل اعلان کوي. بیا محترمو د تهجد دا کم ټایم دی د سهار د لمانځه نه مخکې اذان شوی نه دی، د اذان ټایم داخل شوی نه دی، د هغې نه مخکې دا څومره ټایم دی نو په دې کې موږ تهجد دا کولی شو. چې کله موږ تهجد وکړو د هغې نه بعد بیا وروسته محترمو اذانونه بیا کېږي. تقریبا نن سبا چې کېږي په 12 منټه کم 6 بجې د سهارې اذان کېږي. نو که د دې نه مخکې چا 2 رکعته نفل وکړل تهجد کې به حسابېږي، 4 رکعته وکړل، 6 رکعته وکړل، دا ټول محترم په تهجد کې دا به حسابېږي. دغه رنګې ټایم ته ګوره، کو ټایم نورم سیوا وي 8 رکعته وکړه، 10 رکعته وکړه، 12 رکعته وکړه، چې څومره ته کولی شي. خو که چېرته ټایم نه و نو 2 رکعته لمونځ وکړه. او کم ټایم ډېر صحیح دی، بس اسانه طریقه دا چې د اذان نه مخکې راپاسه تهجد به مو وکړي، د هغې نه بعد به لږ ذکر هم وکړي، وظیفه به هم وکړي، بیا به د هغې نه بعد د سهار لمونځ هم جمع سره وکړي. نو دغه رنګې محترمو پښتو کې یو متل دی چې په یو تیر باندې 2 ښکاره، په یو غشي باندې 2 ښکاره، هغه حساب کتاب وشي. کوشش کول پکار د محترمو تهجد لمونځ دا زموږ نه قضا نه شي. ځکه څومره چې سلف و صالحین دي، څومره پیغمبران دي، د هغوی طریقه دا وه چې دوی به خامخا د تهجد لمونځ کوو. نو هغوی ته به څومره مسایل رالل نو په دې لمونځ باندې به یې ختمول. یاد ساتئ چې یو سړی غریب دی او دی وایي چې زه ډېر مالداره شم نو ده له پکار دي د تهجدو دا لمونځ دا د محترمو شروع کړي. یو سړی دا وایي زما د دیره آباد دی، زما د اجره آباد دی،
دله پکار دی د تهجد مو شروع کی الله پاک بوله مال و دولت او رزق ډیر زیات به انتها ورکي یاد ساتئ محترمو چې دنیا په امید وړه چې د الله پاک نه چې موږ سونه امید کوو دومره به الله پاک موږ او تاسو ټولو له ورکړه ډیره زیاته راکوي فرمایي د قیامت پر ورځ به الله پاک یو انسان ته وځه جهنم ته دی به روان وي خو شاته به ګوري الله پاک به ورته وایي شاته ولې ګوري نو دی به ورته وایي چې زه ستا د ځان نه مکمل او کامل یقین لرم چې ته ما معاف کړي ځکه ته ډېر زیات بخښونکی ته ډېر زیات مهربانه الله پاک له به ډېر زیات صفتونه وکړي الله پاک به د انسان معاف کړي بیا به جهنم کې کومه لاندې کنده ده هغې کې به یو سړی پروت یا حنان و یا منان یا ذل جلال والاکرام دا ذکر به ډېر زیات کوي الله پاک فرشتې ته چې لاړ شه او د جهنم چې کومه لاندې کنده ده د هغې کې یو سړی پروت دی رایوله فرشته به لاړه شي هلته کې به وګوري څوک به هلته کې نه بیا به راشي الله پاک ته وایي چې هلته اوسه شته نه بیا به الله پاک ورولېږي بیا به څه پیدا نه کړي په درېیم ځل به الله پاک ورولېږي و الله پاک به ورته وایي دغه کاڼي لاندې چې کوم سکاره دي دغه راوړه دا سکاره به راوړي او ابي حیا چې کومې اوبه دي هغې کې به لغه په ورکړي او انسان به ټسا شي نو که تاسو ګورئ الله پاک رحم دا ډېر زیات دی خو کله رحم کار ورکوي چې کله موږ الله پاک ته زاري شروع کوو موږ دا وظیفه وکړو انشاءالله العزیز الله پاک به موږ او تاسو لازمي معاف کړي یاد ساتئ محترمو کله تاسو د تهجدو د مانځه نه فارغه شئ تاسو به 11 پیرې درود شریف ووایئ چې کله تاسو 11 پیرې درود شریف وویلې بیا به د هغې نه محترمو د هغې نه پس به 313 پیرې به لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا کلمات بعد 314 پیرې وایي دا چې کله پوره شي بیا به د هغې نه بعد 140 پیرې به یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام دا کلمات با په شوق سره وایي بلکې کوټه خالی وه کمره خالی وه لږ په تیز اواز یې مو وایي ډېر فان کوي یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام دا وایي دغه رنګ محترمو دا کله پوره شو د هغې نه بعد به درود شریف وي او یوه پیره به سورت مزمل وي سورت مزمل به دا محترمو یو پیره به ووایي بیا به د هغې نه بعد دعا وکړئ په دعا کې د ستا کوم مقصد دی ستا کوم مرام دی ستا کوم خواهش دی دا به الله پاک ته وي چې کله تاسو دعا وکړله او په دې دعا کې به ځان مکمل عاجز فقیر او ځان یو قسم نه حاشا کې حساب کې چې ای زما پروردګاره ای زما ربه زه ډېر زیات ګناهګار یم زما ګناهونه دا ډېر زیات دي زما دا ګناهونه موږ ته معاف کړي د کومې ګناه په وجه باندې موږ باندې رحم نه کړي دا ګناه راته معاف کړي د هغې توبه وباسو د ټولو ګناهونه به توبه وباسو او کوم څیز دا ستاسو په کار وي دا به د الله پاک نه وغواړئ انشاءالله العزیز دغه ټایم د غوښتو دی ځکه دغه ټایم کې الله پاک اعلان کوي که څوک ما نه بخښنه غواړي چې زه معاف کړم څوک شته چې ما نه رزق وغواړي زه ورکړم وله نو دغه رنګ الله پاک 3 پیرې اعلان کوي نو کوشش کول محترمو دا پکار دی چې په دغه ټایم کې موږ دا وظیفه مو کو تهجد مو کو او په دغه ټایم کې سیده دا سوال قبلیږي ولې قبلیږي ځکه چې یعقوب علیه السلام ته بچی وي چې زموږ لپاره دعا وکړه یعقوب علیه السلام ورته وویلې سوف استغفر لکم ربي زر دی زه به د خپل رب نه ستاسو لپاره دعا وکړم نو پته لګي چې یعقوب علیه السلام دغه څیزه د دعا د پېشمني ټایم ته دا ایثار کړله نو تهجد وکړئ د هغې نه بعد دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز په 2 ورځو کې به الله پاک ستاسو ټول څومره حاجات دي دا پوره کړي څومره پریشانۍ دي مشکلات دي دا به ختم کړي
الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.